حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لكل نبی دعوه مستجابه، چې د هر یو نبی لپاره یو دعا داسې وي چې کله هغه نبی دعا وکړي نو الله تعالی یې خامخا قبلوي. که قوم ته دعا وکړه که قوم ته بد دعا وکړه، الله تعالی عادت الهی داسې جاری دی چې الله تعالی خامخا قبلوي. نبی علیہ السلام فرمایي فتعجل كل نبی دعوته، هر یو نبی جلدی وکړه او خپل دعا د الله تعالی په دربار کې غوښتله او هغه الله تعالی په دنیا کې قبول کړه. لکه نوح علیہ السلام خپل قوم ته بد دعا وکړه نو قوم هلاک شو. نبی علیہ السلام فرمایي وان اختبأت دعوتي شفاعة لامتي الى يوم القيامه، لیکن ما خپل دعا قیامت ورځ ته رستو کړله، ما خپل دعا د قیامت ورځ لپاره محفوظ کړله. فهي نائلة ان شاء الله، نبی علیہ السلام فرمایي زما د دغه شفاعت نه به هر هغه کس فائدہ حاصلوي، هر هغه سړی ته زما د دغه شفاعت نه حصہ ملاويږي. من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا، چې چاته مرګ په داسې حال کې رالی چې د الله سره څوک شریک نیوي ګرځولې، یعنی څومره ګناهګار سړی ولې نیوي لیکن په حالت د ایمان سره د دنیا نه لاړې نو زما د دغه شفاعت نه په ورځ د قیامت د ته حصہ ملاويږي. عزتمند دغه شفاعت کبرا او عظما دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د قیامت فرض کړي، او دا شان د شفاعت صغرا دی چې څه خلک په د نبی علیہ السلام په شفاعت سره د جهنم نه بچ شي، څه خلک په د جهنم نظر راوځي، څه خلک په د نبی علیہ السلام په شفاعت سره جنت ته داخل شي، څه خلق ته د نبی علیہ السلام په شفاعت سره د جنت اعلی درجات او مراتب چې د ملاوي شي. الله تعالی دې زموږ استاسو ټولو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا شفاعت نصیب کړي. عزتمند الله تعالی موږ له دومره شفیق رحیم او رؤوف نبی را کړی دی، په امت باندې څومره مهربان دی چې هر نبی دعا وکړه په دنیا کې قبول شوه، لیکن نبی علیہ السلام فرمایي چې ما خپل دعا آخرت د پاره ذخیره کړه او د آخرت د پاره مې محفوظ کړل. الله تعالی دې زموږ استاسو ژوند، زموږ استاسو صورت، سیرت، کردار او گفتار د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په شان وګرځي او پر ورځ د قیامت دی الله تعالی مونږ ته دا غوی د دغه شفاعت نه حصہ نصیب وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.